یاره ما نه هغه د شلکان 300 روپۍ هندوانه ما واخیسته ویلو ته دا سره دی کور ته یوسه رشه بیا ما نه واله ته زه کور ته لاړم ته کشنه و دې ته رالم وره ما خو روژه دی و تا ته ما زه رالم و دا هندوانه ما ته دته راکوي دې ویلو ته نه نشته دی نه درکوم درته والا ته ما نه شلکان 300 روپۍ ایساره کړي دغه ملو شي چې د عمران خان حکومت واغې کې تاسو خوشاله وي یاره زه خو نه خبر خال دې زه خوشحال نو دا یو اسما ته پته نشته چې عمران خان خوا کړی دا چې ګرانه کړی خوا کړی دا دا نواز شریف ګرانه کړی دا دا سو دی پنجاب پلانه کړی دا زه عمران مارو نه ماو زه عمران دا وطن نه غواړم عمران ما ورور په شان لاګي کنه مو ټو مر کړیو عمران خاص سړی دا چې ته روژه شروع کېږي نورو ملکونو کې د هر شی اسانېږي خو د مو بدبختي دا ده چې کله مسلمانانو ملکو کې روژه شروع شي نو کوم شی چې په 10 روپۍ کېږي هغه د په 50 شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو یو ځل بیا ساجد حسین بنګش د سنجو ټي وي له طرفه تاسو سره مخاطب یم امید لرم چې تاسو روغ جوړ وئ ګرانو کتونکو نن مونږ موجود یو د کوهاټ سستا بازار چې پرانا جیل چې کوم دی ورسره مین پوسټ افیس چې کوم دی دلته کې هر کال چې کوم دی رمضان میاشت کې سستا بازار والا یو دغه لګیږي مطلب د یو سټال لګیږي دلته کې تنظیم کېږي ځل انتظامیه طرف نه چې هغه کې د کوهاټ څومره عوام دی هغو ته کم ریټونو کې دلته کې سامان ملاویږي نن مونږ راغلي یو دکاندارانو سره به هم خبرې اترې کوو چې دلته کوم خلک راغلي دي سودې دپاره هغو سره به هم خبرې اترې کوو چې واقعي دا بازار چې کوم دی دې نه خلکو ته فایده ده او که داسې ګپ شپ دی دا فلیکسونه لګېدلي دي او عوام ته څه ریلیف نشته هغه ریټونه چې بهر هم چلېږي دلته هم هغه ریټونه دي که نه دلته کې ریټونو کې څه کمی شته دی نو څومره چې دلته کې خلک دي دکانداران دي او سره چې کوم خلک راغلي دي هغو سره به خبرې اترې کوو چېرته ځئ مونږ سره اوسئ خربوزه 100 روپۍ کیلو 100 والا 100 روپۍ کیلو حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام حاجي صاحب ټول نه پهله خو دا ووایه چې روژه څنګه تېرېږي یاره روژه خو الله رحم دی ښه تېرېږي خو دغو قیمتیو له لاسه چې کوم دی که نه والله څه خراب شو په 2000 باندې خو یوه غوډیو ډبره ته لګولې نو موږ به دا غویډي اخلو که وړو توړه به اخلو که څه شی به اخلو په 100 روپۍ کیلو خو یې دغه کړه بالکل حاجي صاحب بالکل تاسو چې غټه قیمتي جوړه کړې ده موږ والله کې دې ته رسېدی شو الله د خیر وکړي الله بې رسوي بالکل حاجي صاحب مونږ خبره کوو د سستا بازار بهر هم ریړې لګېدلې دي په هغو کې هم هغه ریټونه دي دلته هم هغه ریټونه دي نو د دې سستا بازار څه فایده عوام ته او که نه نو ډېره غټه لویه قیمتي دی یاره والله ډېره قیمتي دی موږ نه شو غوښتی نه څه پیغام ورکوي زمونږ څومره مشران دي انتظامیه دی د کوهاټ هغو ته څه پیغام ورکوي نو بس یاره دغه مجبوري دی موږ څه وکړو بازار کې ګرځو شی نه شو اخیستی د کاروبار دې څنګه روان دی بس شکر دی تر دې دمه له ښه دی بس لینډ روان دی بوی شوي ظاهر خبره ده چې دلته سستا بازار لګېدلی دی دا څومره عوام راغلی دی هغه سودې دپاره نو دوی ته دلته نه څه ریلیف میلاویږي او که نه بار چې دوی تپوس کوي دا پیازان به 60 روپۍ ورته میلاویږي سستا بازار کې 50 روپۍ میلاویږي دا آلو چې دی بار 40 روپۍ کیلو میلاویږي ترسکون نه ویلو او دلته 30 روپۍ میلاویږي دلته په 30 روپۍ باندې نو تاسو دپاره څه بېله ریټ لیست دی او که نه هغه ریټ لیست چې کوم بهر خلکو دپاره دی هغه ریټ لیست تاسو دپاره هم دی تاسو به څه ریټ لیست وي که نه د دې ښه جي دا سستا بازار والا ریټ ده ښه جي آلو 30 روپۍ ده پیاز 50 دا سرخ ته ور باندې کړی دا ګوره صحیح مطلب دی دلته کې پیاز چې کوم دی هغه 50 روپۍ دی او آلو چې کوم دی هغه 30 روپۍ دی هر والا پرچی چې دی هغه 60 روپۍ کیلو میلاویږي پیاز او آلو 40 کې میلاویږي دلته 10 روپۍ د بهر بازار نه 10 روپۍ د شیخ میلاویږي کدا هر شی دی کدا پلی مټر دی کبا درنګ دی سبزی دا هر شی 10 روپۍ ارزان میلاویږي دلته صحیح شو جی ډیره مهرباني الله دې آباد او شاد لره ګرانو کتونکو زمونږ دکاندار ور خبرې تاسو واورېدې چې دلته کوم خلک راځي هغو ته د بهر نه تقریبا هر شیز کې 10 روپۍ 15 روپۍ چې کوم دی هغه ارزانه میلاویږي دا صرف دې وجې نه چې دا رمضان میاشت دی او د کوهاټ چې کوم انتظامیه دی هغو طرف نه دلته سستا بازار لګېدلی دی چې سستا بازار کې څومره غریب خلک راځي دلته نه سودې الي نو هغو ته به ډسکاونټ سره میلاویږي خوشحال دی نو مونږ کوشش کوو چې نورو دکاندارانو او نور چې دلته کوم خلک راځي خریدار راځي هغو سره خبرې اترې کوو چېرته ځئ مونږ سره اوسئ چې عمران خوا کړی دا چې ګرانه کړی خوا کړی دا نواز شریف ګرانه کړی دا دا سو دی پنجاب پلانه کړی دا
زه یم عمران مارو نه ما زه عمران ته وطن نه غواړم عمران ما ورور خو په شان لاګي که نه مو ووټ عمر کړی عمران ښه سړی ده عمران پسې خفه یې او که نه خفا یم ویلې چې ما خبرلی نو ما له خور بتلي ده تور رشدګر دي د نواز شریف سره میلاوې دي صحیح ده ښه انشاءالله عمران خان ته د تا پیغام رسو زمونږ یو خورکۍ عمران خان سره د خپل مینې اظهار وکړو امید ساتو چې د دې دا پیغام به عمران خان ته رسي ګرانو کتونکو زو بازار کې نورو خلکو سره خبرې اترې کوو چېرته ځې مونږ سره اوسئ نو دا حکومت چې کوم د سستا بازار انتظام دلته کړی دی دې نه تاسو خوشحاله یئ ولې نه خوشحاله یو خو دلته چې دی دا بعضې ریټونه چې دي منډۍ کې ډېر ګران وي دلته به اسانه ورکړي وي صحیح اوس دلته ټماټر چې دی 120 کې 130 کې او 100 کې ریټ ورکړل دلته 150 روپۍ باندې دا کېږي پیټۍ کې تمامېږي نو د هغې نه دلته مونږ ته ریټونه کم ورکوي دی کې بس بیا مونږ ته تاوان کوي بلکل که بل اړخ ته مونږ سوچ وکړو چې تاسو ته ریټونه کم میلاویږي خو دې سره سره حکومت طرف نه بم تاسو ته څه ریلیف میلاویږي لکه مونږ وګورو یو مونږ بازار کې وګرځېدو په ګرمي کې خلک ولاړ دي تاسو ته یو چت میلاو دی چې چت لاندې تاسو ته خپل ځای میلاو دی د دې ځای تاسو نه کرایه لي او که نه کرایه نه لي چې دلته کرایه نشته نو حکومت تاسو ته څه ریلیف درکړي چې یو شی په 180 روپۍ دی زه به تا ته دا ووایم چې هغه ته په 150 خرڅی حکومت طرف نه څه تعاون در سره کېږي او که نه نه مونږ سره حکومت طرف نه څه تاوان نه کېږي او بس همدا زمونږ خپل تاوان دی مونږ ته څوک تاوان نه راکوي په چې حکومت والا همدا ځای نه راکړي بس دا مفت دی کرایه دی څومره کرایه لي دلته کرایه نه لي اچھا کرایه نه لي بس صرف تاسو ته دا ځای مفت درکړی دی دې دپاره چې ستاسو دلته کې کوم خلک راځي د هغو تاسو خیال ساتئ او هغو ته د چې کوم دی په ارزان قیمتونو کې شیان ورکوي ټیک شو ډېره مهرباني الله دې آباد و شاد لره مهرباني اجي ګرانو کتونکو په سستا بازار کې چې کوم شی زمونږ خوښ شو هغه دا دی چې په یو ځای کې تاسو ته هر قسم سبزی او هر قسم فروټ چې کوم دی یو چت لاندې میلاویږي د دې سستا بازار خاص وجه دا دی چې دلته کې کوم دکانداران دي چې هغه دلته کې خپل بزنس کوي خپل د سبزیو خرید او فروخت کوي نو هغو ته حکومت طرف نه چې فری اف کاست دا ځایونه میلاو شوي دي چې دې سرنټ نشته مطلب هر یو سړی دی دلته راتلی شي او خپل کاروبار دی کوي شي زما شاته زمونږ یو ورور ولاړ دی چې دې هندوانې چې کومې دي د دې کاروبار دلته کې شروع کړی دی دې سره خبرې اترې کوو چې څنګه دي د کوهاټ خلک راځي او د تا ریټونو څنګه دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې رورجان رمضان ښه تېرېږي ښه تېرېږي ماشاءالله ښه تېرېږي صحیح ده بلکل څنګه تاسو ته پته ده چې د برکتونو میاشت دی نو ظاهر خبره ده تاسو به هم دی کې به کاروبار به هم کوئ ولې چې هغه هم واجب دی ضرورت دی د وخت ورسره به داسې ثواب هم ګټئ چې مطلب کم نرخ به چلوئ چې رمضان کې تاسو د وجې نه خلکو ته فایده ورسي نو څه وایې څه ریټ چلیږي ستاسو د بازار او د ستاسو ریټونو کې څه فرق دی بس بازار او دا موږ د ریټونو کې دا فرق دی موږ ښه شی راوړو ست بازار د ښه شی راوړو چې خلک یې وخوري داسې نه چې روژه کې وغورځي لګې دی صحیح موږ ښه مزدار شی او سکر او هندواڼه راوړو چې سپینه وي مو د سره وي د هغو ده صحیح او سسته بازار کې موږ د سریټ راکې موږ د هماغسې خرڅو لګې مطلب د حکومت چې کوم تاسو ته انتظامات کړي د دې نه تاسو خوشحاله یئ خوشحاله یو سر جي تاسو نه د دې څه پیسې خو نه نه سر جي موږ پیسې نه اخلي بلکل جی ګرانو کتونکو ستاسو د دې رور خبره اور دی په اخره کې دا یو خبره راته وکړه که څوک تا ته دا ووایي چې موږ د ستا ویډیو په سنجو ټي وي باندې وکته نو هغو سره به څه ډسکاونټ کوې او که نه ویل نه سر جي تابعدار یو سر جي تابعدار ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دکانداران تاسو اوریدو چې دلته کې زیاتره خلک چې کوم دي هغه خریدار دي او که دکانداران دي هر دواړه د دې سستا بازار نه مطمئن دي چې دلته کې ریټونه ښه چلیږي او ورسره دکانداران هم چې کوم دي هغه د ځای له انتظام یې نه ډېر خوشحاله دي نو امید لرو چې مطلب دی دا ویډیو به تاسو خوښ کړي وي مونږ په اخره کې کوشش کوو چې د دې کوم انتظام یا د سستا بازار هغو سره خبرې اترې کوو چې هغو څه وایي عوام ته دې ریلیف په باره کې مونږ سره اوسئ اوس مونږ راغلو چې دلته کوم کنټرول روم دی چې چېرته کې مطلب د ټي ایم ای طرف نه دلته کې چې کوم انسپکټر دی چې دا ناست وي دلته کې کوم خریدار دی او چې کوم مطلب د دکانداران دي هغو ته څه مشکلات وي هغه تاسو راتلی شي دلته خپل شکایت رجسټر کوی شي مونږ اوس دې سره خبرې اترې کوو چې حکومت طرف نه د عوام ته څه ریلیف میلاویږي السلام علیکم وعلیکم السلام مو راغلیو کمیټې طرف نه
دلته ناست یو دی خدمت دپاره څه دې څه شکایت وي څه کوي مو سره کولی شي صحیح او دویمه مو دا شیټر د دوکان ته ورکړي د دې نه مو کرایه نه اخلو صحیح او د بار منډۍ نه دلته کې 10 روپۍ دلته کم از کم مو کنسیکشن هر شي کې 10 روپۍ ریلیف میلاویږي ریلیف ورکوو نو تاسو ظاهر خبره دلته کې چې ناست وې چې کوم خریدار راځي هغه دلته څه شکایتونه درج کوي او که نه راځي نو څه زیاتره پکې څه شکایت وي زیاتره لکه ځنه انسان باس مو ویساو کې یا شی له کم زیات وي نو هغه باره کې خبره وشي مطلب د ریټ اپ ډاون پکې وشو نو هغه ته ملاړ شو ورسره خبره خلاصه کړو صحیح دې باندې زور واچو او بار ګاک ته ریلیف ورکوو صحیح په اخره کې د کوهاټ عوام ته څه پیغام ورکول غواړي چې حکومت طرف نه دومره غټه یو تحفه عوام ته میلاو دی او دکاندارانو ته هم چې دکاندارانو ته ښه سیوري والا ځای میلاو دی چې دلته نه رنټ شته نه کرایه شته او ښه سیوري کې چې کوم دی دوی خپل حلال رزق بچو دپاره ګټي نو څه میسج ورکول غواړي بجو به خدای یو چې دا خلک د راشي په خوشحالۍ باندې خپل کاروبار دی کوي او دلته مو طرف نه دې ته څه تکلیف نه وي عوام سره څه مسله مسایل نه وي بجان کو دا درخواست رډو ولا هغه ولا نس 1 کیلو څه شای نه خالي نیم کیلو به خراب اچي نیم صحیح اچي ګرانو کتونکو هر قسم خبرې تاسو واورئ دا یو ورور پکې دا ګیله هم کوي چې دلته کې چې دکاندار مونږ له شی راکړي نو نیم کیلو شی چې کوم دی هغه پکې خراب وي نو پکار دا دی چې دلته کوم انسپکټر کوم ټیم دی دلته کوم انتظامیه دی هغه ته پکار دی چې هغه دلته کې چکرې وي او داسې دکانداران چې هغه عوام سره دوکه ورکړي عوام ته تکلیف ورکړي پکار دا دی چې هغه فاین کړي چې راتلونکي وخت کې داسې دکاندار نورو سره څه دوکه نه کوي اجي مونږ سره یو اجي صاحب ولاړ دی ډېر غوسه دی الله دې ورته خیر وکړي او دې نه تپوسونه کوو چې ولې دومره غوسه یې یاره ما نه هغه د شلکان 300 روپۍ هندوانه ما واخیسته ویلو ته دا سره دی کور ته یوسه راشه بیا ما نه واله ته زه کور ته لاړم تکه شنه وه دې ته رالم ما خروجا دی تا ته ما زه رالم او د هندوانه ما ته داسې راکوي دوی ویلو ته نه نشته دی نه درکوم درته والا ته ما نه شلکان 300 روپۍ ایساره کوي نو تا هلته چې کړي نه وه چې کله نه دوی بله یوه ماته کړله چې هغه وکړي دا وړه دی بل چې والا ټکي وویلی دا سره دی مالو ما ته ټکي ووایسته نه ټکي یوسته زه ذمهوار یم کور کې یوسته نه وي زه واپس راشه زه به تا نه درته بله درکړم څه رالم پیسې ویساره کې و هندوانه یې رانه کړه نو تاسو دغه نه خوشحاله نه یې دا سستا بازار نه دغه نه اندي نورو نه یم خو دغه اندي ما سره دوکه کړې اندي سره دوکه وکړه ټیک شو جي ډېره مهرباني ګرانو کتونکو تاسو خبرې اورئ چې دلته کوم خریدار دی هغه هم ډېر زیات چې کوم دی دلته کې دغه کې زمونږ یو بل ورور مونږ سره ولاړ دی دې سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ټول ناول کوم تاسو شکریا ده کو چې تاسو راغلو د مو کسانو مالت دغه ځکه حقیقت څه چې ته روژه شروع کېږي نورو ملکونو کې د هر شی اسانېږي خو د مو بدبختي دا ده چې کله مسلمانانو ملکو کې روژه شروع شي نو کوم شی چې په 10 روپۍ کېږي هغه د په 50 شي ما بیګا دلته نه سامان وړی چې ډېر ګران یې راکړی بالخصوص د مهاجر چې کوم دي ډېر د شی ګران خرڅوي هر شی ګران کړی دی غریب سړي واس نه بار دی نو مو دا سوال کو حکومت ته مهرباني وکړي دا ریټ آسان کړي غریبانه ده روژه ده مو هیڅ وس نشته داسې خلک شته چې خو بالکل هیڅ وس نشته نو مهرباني وشي چې دا حکومت خپل کسان مقرر کړي چې دا ریټونه چې کړي اوس یو شی چې په 50 روپۍ دا یې د په 200 خرڅي نو مو حکومت ته دا التماس دی چې مهرباني وکړي ریټونو پر کسان مقرر کړي چې هغه د ریټونه هم کنټرول کی او د خلکو غریبانو گزارانه ونه شي بالکل جی څنګه تا خبرو ک دلته ک تاسو سوچ کړی وی دلته یو افیس دی چې هلته کنټرول روم ورته وی چې دلته کې هغه تاسو هلته خپل شکایت درج کړی دی چې کله جی اسی بس په خلی باندې دی دا هغه خبره ده کنه انار کې لاټي دا خپل جی څه کله خپل موجودي بیا لغه شی اسنی او خپل نوی هر شی د یو په ډبل وی دا مو اوازونه نه اوري جی اوس کوم وړ دي هغه توکسه هغه بالکل د خوړل نه دي د مال ولدي صحیح نو غریب سړی بغت څه خوري جی صحیح دی جی بالکل ان شاء الله مونږ به د تاسو چې کوم आवाज دی دا به یوانه بالا ته رسو انتظامیه ته رسو مونږ به ګرانو کتونکو تاسو زمونږ د رور خبره واوري دا خبره حقیقت ته چې صرف مسلمانان چې چرته پاتې کېږي هلته دا حال دی نور تاسو چې څومره د انګریزانو ملکونو ته لاړ شي هلته چې د رمضان بابرکت میاشته راشي نو هلته په هر یو شي باندې سیل ولګېږي دې دپاره چې د رمضان میاشتې د خلکو ته فایده میلو شي د خلک د میاشتې کې هغه غیر مسلم دي هغه غیر مسلم دي خو بیا هم هغو زړه کې یو درد یو مینه یو محبت وي هلته دغه ولګو بدقسمتۍ سره که مونږ بیا پاکستان کې دا نرخونه وګورو
نو دا د دې خبره بالکل رښتیا ده چې د 10 روپۍ والا شی چې کوم دی هغه په 60 روپۍ شي. موږ سره دلته یو بل حاجي صاحب ولاړ دی، دې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. پوهېږو خبره مې ډېر خو ما وخت تېر کړی خپل مور کې ماته شوي دا سعودیه کې خو داسې اصول یې که رمضان میاشت وي هغه فی سبیل الله شیونه ورکوي سعودیان عربیان او جمعه ته 500 روپۍ میاشتون درکوي خوره او څښه او هېڅ بلې مغار ته جوړه هم درکوي لږه لکه سهولتونه ښځې کې ډېر دي لږه. نو دا اوس پاکستان کې کوم حال دی څنګه چې بل ورور خبره وکړه چې د 10 روپۍ والا شی په 60 روپۍ خرڅېږي دا حالت په څنګه ټیکېږي؟ ټیک پچی انشاءالله لږ ټایم دی ټیک پچی او انشاءالله عمران خان ته بیا راځي داسې ما اورېدو یار داسې ما اورېدو لږه نو دا الله دې هغه وکړي چې کوم کې خیر وي دې کې به خیر وي به موږ هغه یو که تیاره خوار غریب ته لغوندې دغه میلاو شي. چې د عمران خان حکومت و هغې کې تاسو خوشحاله وي؟ یاره زه خو نه خبر خال دې زه خوشحال نو دا یو اوس ماته پته نشته. دا ګرانو کتونکو یو جنون د عمران خان سره چې دا خبر هم نه دی چې عمران خان صحیح دی او که بد دی خو وایي چې به خلک وایي چې عمران خان ښه سړی دی نو زه هم د هغې فین یم. کوشش کوو دلته کې نور کسان هم دلته کې موجود دي چونکې مونږ کوشش وکړو چې کوم دکانداران خلک دي هغو سره هم خبرې اترې وکړي او چې دلته کوم د دغه خلک دي خریدار خلک دي هغو سره هم خبرې اترې وکړي. اوس تاسو باندې سوال پرېږدو چې تاسو به هم راغلي وي په کمنټ کې تاسو خپل رای مونږ سره شریکه کړئ چې ستاسو د ضلع انتظامیه طرف نه کوم دلته سسته بازار لګېدلی دی د دې سروسز نه تاسو خوشحاله یې او که نه دا مونږ سره په کمنټ کې تاسو اظهار وکړئ. بل دا چاچا په اخره کې بیا څه پیغام ورکوو؟ خوار غریب دا مطلب څه دی که خوار غریب خیال وکړي حکومت مو په هغه بادشاه خلې څه خوار غریب ماته څه که نه هیلپ کړي لږه نو خوار غریب مزدوري وکړي ټول عمر هغه ماته بچو ته پوره کړي هغه ته پوره کړي بالکل صحیح خبره ده. هغه بادشاه چینی سیاره لږ سهولت یې متلاقي. ټیک شو جی ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو دا خبرې تاسو واورېدې امید لرو چې دا پروګرام به تاسو خوښ کړی وي. یو نوي پروګرام سره خپل کوربه ساجد حسین بنګش ورسره کیمرامین اخلاص مرحوم ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان.